أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون सूरतुल बकरा मदनी सूरत है। तरतीब की द्वेम सूरत है, अवल फातिहा और द्वेम बकरा। और नुज़ूल की 87 नंबर सूरत है। रुस्तूद अल मुतवफ़्फ़िफ़ीन या द अनकबूत न नाज़िल शुरू। दो सौ अशफक अतिया आयतुन दी और सलीर रुकुगानी दी। देर उगुद और तवील सूरत है। मदनी हक़ सूरत तवीली हवा रुस्तु द हिजरत द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना नाजिल शुरू। रोज़ी नाजिल शे और कदशपे सफ़र की और का हज़र की अगर का मक्का की वो हिजरत न रुस्तु नाजिल शुरू आगे द मदनी हुई। दा सिनना च टूल सूरत पे अवजल रागे या टूल मदीना की नाजिल शो च हिजरत न रुस्तु नाजिल शो दे मदनी दे उस तरवजी नाजिल शो कदशबी नाजिल शो सफ़र क्यों का हज़र क्यों अगर का मक्का क्यों वो ब्या हम मदनी दे ज़क च रुस्तु द हिजरत ददी फ़ज़ाइल की यौ फ़ज़ीलत दा लिखल है कि कम कोर की यौ ज़रा सूरह बकरा उलुस्तलेशी नुद्री उरज़ु कोर या कोर त शैतान नशिरत द सूरह बकरी तिलावत देसर शैतानान सरकश दादा कोर नौज गली उतरती ददी सलूर आसमानी सलूर नमूना यौ तवेलेगी के फुस्फातुल कुरान द कुरान करीम खेमा यौ घट खेमा ची हर सब गिरद फुस्फातुल कुरान ज़क दी सूरत की अक़ाइद हम दी इबादात हम दी मुआमलात हम दी अहकाम हम दी जिहाद और क़िताल हम दे इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह पर की हम दे आदाब पर की हम दी नुगढ़ मज़ामीन दी सूरत की रावस्ते शुरू ज़कद दी उन्होंने फुस्फातुल कुरान व कुरान करीम खेमा दासी आला और अरफा सूरत चे टूल मज़ामीन निज़ान की जमा करी दी द्वेम नुम ददी सूरत सनाम और कुरान सनाम दादा उख अगमला कोहान कवे लिखेगी ऊँचती आला अरफा
یعنی دا صورت د ټول صورتونو نه ډیر زیات اعلی ارفع ده لکه د اوخ ملا کې چې هغه کوهان څنګه اوچتي دارنګه دا اوچت صورت ده دریم نوم د دې صورت ته سورۃ الازهر دا داسې صورت ته چې دا چمک وي پړقېږي ځلېږي د خپلو مضامینو اعتبار سره او څلورم نوم د دې صورت ته سورۃ البقره بقره دا صورت په دې نوم سره مسما ځکه ده رد په هغه چا چې هغه به د سخي یا د غوی یا د غوا عبادت کو بندگی کولا نو هغه الله حکم ورکړي چې تاسو د سخي حلال کړئ ذبح کړئ چې تاسو د دینه نفرت تاسو ورته پیدا شي نو یو نو به سوره بقره وایي یو ربط اسمی ویلے کی سورہ فاتحہ کی من اللہ سے رضا لوس پڑے ایاک نعبد و ایاک نستعین خالص تا عبادت پکو او د بل چا عبادت پنکو یو خالص تا نه امداد غواړو تا نه ما سوا د بل چا نه امداد نه غواړو نو ربط اسمی دانے چی دیگی دا بقری مضمون دی نو اس معنی داشوا ایاک نعبد ولا نعبد البقر ایاک نستعین ولا نستعین البقر کما فعل اليهود اے اللہ استا عبادت پکو تانا با امداد غاڑو د غوا عبادت او بندگی بنکو نه بدینه امداد غواړو لکه څنګه چې يهوديانو د غوا او د سخي او د غوی عبادت کړو او هغه خپل الٰه ګرځولیو او هغه نه به امداد غوښتو نو تاسو موږ فاتحه کې لوزو کو ایاک نعبد و ایاک نستعين من به د يهوديانو په شان د غوا او د سخي عبادت نکو نه به ورته مدد شوی دی صورت کی زیاد تر بحث په يهوديانو سره کیږي ځکه چې مدینه کې يهوديانو او د دې شاه منافقان دي دارنګي ربط اسمی آل عمران سره لا نعبد آل عمران ولا نستعين من آل عمران كما فعل النصارى د آل عمران بندگی او عبادت منکو او نه به د آل عمران نه امداد غواړو لکه څنګه چې نصارا او عیسایانو کړو هغه څه نه به د يهوديانو کار کو نه به د عیسایانو کار کو موږ مسلمانانو د مسلمانانو کار کو ایاک نعبد و ایاک نستعين سوره بقره چې دا د سوره فاتحه تفصیل او تفسیر دی سوره فاتحه کې اجمال او اختصار نو دې کې راغي وضاحت دی تفسیر دی تفصیل دی داغي نور هم زیات وضاحت دی لکه سوره فاتحه کې موږ ویلو الحمدلله نو دی صورت کی با بقری کی با دا اللہ صفتنا دا اللہ اسماء الحسنى شپگی شنمون ذکر گئی فاتحی کی من ویلی رب العالمین رب دا مخلوقات رب دا عالم نو سورہ بقرہ کی با یویشتم دویشتم آیت کی داغی تفصیل او تفسیر بیانی کی داغی نور هم وضاحت دارنگ فاتحی کی من ویلیو الرحمن الرحیم نو دی صورت کی با
عمومی رحمتونه او خصوصی رحمتونه دا غي ذکر کی بنی اسرائیل باندې الله خصوصی نعمتونه کړیو اته نعمتونه بدل الله ذکر کړي فاتحه کې موږ ویلو مالک او بقره کې برازي سوره آیت الکرسی کې الله لا اله الا هو دارنګ اخري رکوع کې لله ما فی السماوات و ما فی الارض اختیار من واقدار یو الله دې د دې تفصيلات باندې ذکر کړي فاتحه کې موږ ویلو یوم الدین نو بقره کې دا غي تفصیل راځي چې کوم نه منون کی اغیله جزا ورکی آخرت کې او چې کوم منون کی دي اغیله زید او بشارتونه ذکر کړي او د یوم الدین د ورځې د جزا تفصیل وراو دلته موږ ویلو فاتحه کې ایاک نعبد استا عبادت او بندگی وکړو نو سوره بقره کې زې بزې یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی زې بزې بد عبادت تفصیل ذکر کړي اثبات توحید اثبات ربوبیت دا براو فاتحه کې موږ ویلو و ایاک نستعين نو بقره کې با احتیاج د انسان ذکر کړي چې هر یو انسان الله ته محتاج دی دلته موږ دعا کړې و فاتحه کې اهدنا الصراط المستقيم نو داغه اجابت شو بقره کې ذالک الكتاب لا ریب فیه هدى للمتقین تو چې کوم صراط مستقیم د الله نه غواړي هغه دا کتاب دی هیڅ شک پکې نشتا او د متقینو لپاره هدایت دی فاتحه کې موږ ویلو صراط والذین انعمت علیهم منعم علیهم سوقي دلته وی المتقین او داغي پنځه صفاتونه يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ده منعم عليهم نسوق مرادي متقيان أو داغي صفتون فاتحي کې مقبلي غير المغضوب نو بقره کې بداغي تفصيلات ذکر کړي چې دا غضب والا سوق دي اسباب د غضب څه دي ولس اسباب د غضب په ذکر کړي دارنګه فاتحه کې موږ ویلي ولزوالین نو دلته به داغي تفصيلات بیانې کې چې زوالین سوق دي ولس اسباب د ضلالت دا بدل ذکر کړي دا رب نو سوره فاتحه کې اختصار او اجمال او بقره کې داغي تفصيلات دي داغي تفسیر دی داغي وضاحت دی داغي تشریح ده لکه څنګه چې یو مدني او داغي تشریح زکه ورپسې سمدستی بقره راوړه چې را فاتحه تفسیر دی یو مختصر ربط دا دی چې فاتحه کې موږ وی ایاک نعبد و ایاک نستعين نو بقره کې برازي استعینوا بالصبر والصلاه الله نه به امداد څنګه وړي په کولو د مانځه په غوښتو د امداد یو دعوه د صورت دا مقصد د صورت عنوان د صورت مضمون د صورت دعوه د صورت دې ته وایي اثبات التوحید بالادله العقليه والنقليه دې صورت کې سلور حصے دي او سلور مضامین به الله ذکر کړي اول مضمون دی اثبات التوحید توحید ثابتول د الله یووالی ثابتول سره د عقلی نقلی دلایل دویم مضمون دی اثبات د رسالت د نبی علیہ السلام سره د صداقت د نبی علیہ السلام او ایمان بالکتاب ایمان بالآخرت دریم مضمون دے جہاد او قتال فی سبیل اللہ تعالی او سلورم مضمون دے انفاق فی سبیل اللہ تعالی یعنی دی طول صورت کی سلور خبری دی مقاصد اربعہ یو مقصد دے دا اللہ یوال ثابتول
باغی عقلی نقلی قسمه قسم دلائل راوړل دې د پاره چې الله یو دی، الله سره هیڅ څوک د برخې خاوند نشته، الله سره بل څوک حصدار نشته. دویم مضمون دی اثبات د رسالت د نبی علیہ السلام. دریم مضمون دی قتال او جهاد فی سبیل الله تعالی، او سلورم مضمون دی انفاق فی سبیل الله تعالی. بس دا ټول صورت خلاصه. اول مضمون ذکر کړي د الف لام میم نواخلا. قل من كان عدوا لجبريل، آیت نمبر 96 دا راوړه. آیت نمبر 96 پورې شپږ نوي دی. ټول آیتونو کې یو مقصد راوړي چې هغه ته ویل کېږي اثبات التوحید بالادله. دې سلور کم سل آیتونو کې اول مضمون به بیانېږي، اول مقصد چې هغه د اثبات التوحید بالادله وي. دې 96 آیتونو کې اول مضمون دی. بیا د 96 نمبر آیت نواخلا. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب تر 176 پورې. دې کې دویم مقصد ذکر کړي اثبات د رسالت د نبی علیہ السلام، صداقت د نبی علیہ السلام. 96 نمبر آیت نواخلا تر 176 پورې. دې کې بنا دویم مقصد بیانېږي. بیا د 176 نمبر نواخلا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. دې پورې دریم مضمون ذکر کړي قتال او جهاد فی سبیل الله تعالی. اول مضمون دی 96 پوری، دویم مضمون دی 176 پوری، او دریم مضمون دی 253 پوری، او بیا د دې نواخله تر اخره پوری سلورم مضمون دی انفاق فی سبیل الله تعالی. لقد هم وی یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة. اے مومنانو خرج کړئ د هغه مال نه چې ما درکړی دی مخکې د دینه چې راشي هغه ورځ چې نه باغې کې بیا سودا کېږي، نه به پکې دوستانه کېږي، نه به پکې خلاصولي. والکافرون هم الظالمون. 253 نواخلا تر آخره پورې. دې کې بیا سلورم مضمون دی 286. دا ټول صورت خلاصه. نو صورت کې سلور مقاصد دي، سلور خبرې. یو اثبات د توحید یووالی د الله، او دویم اثبات د رسالت د نبی علیہ السلام، د نبی علیہ السلام رسالت پیغمبري ثابتول، رښتینوالی د نبی علیہ السلام ثابتول. دې سره سره صداقت د قران کریم هم بیانېږي او ایمان بالآخرت هم بیانېږي. او دریم مضمون دی قتال او جهاد فی سبیل الله تعالی. الله د دین لپاره ځان وکړوا، مال ولګوا، خپل د دیني قرباني ورکا. او سلورم مضمون دی انفاق فی سبیل الله تعالی. خپل مال د الله په دین خرج کا چې د الله دین غالب شي، د الله دین خوشي.